الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جلالت ماب حسین ابراهیم طه د اسلامی همکاریو سازمان درون سرمنشي، محترم رور حقان پیدان د ترکی جمهوریت ورور هیواد د بهرنیو چارو وزیر، د غړو او ناظرو هیوادونو محترمو وزیرانو او عالی استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو حاضرینو، موږ او تاسو په داسې حالت کې سره راټول یو چې نړۍ او په ځانګړې توګه زموږ سیمه له لویو تغیراتو او بدلونونو سره مخ ده چې پر وخت او مسؤلانه توجه غواړي. زما په څیر به د دې ناستې د ټولو ویناوالو د وینا تمرکز د غزې پر غمیزه او نورو نړیوالو مسایلو راټولو، خو تېره اونۍ پر ایران د اسرائیلي رژیم د بریدونو له پیل سره مجبور یو چې له دې نوې مسلې څخه خبره پیل کړو. د غزې غمیزه لا پای ته نه ده رسېدلې چې زموږ په سیمه کې بل کړکېچ پیل شو، د ایران په خلاف د اسرائیلي رژیم برید. د افغانستان اسلامي امارت اسرائیلو لخوا د ایران په اسلامي جمهوریت وروستي بریدونه او د دغه هیواد د پوځي قومندانانو او پوهانو او عامو خلکو وژنه چې د نړیوالو حقوقو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه ده، په کلکه غندي. زموږ سیمه تحمیلي جګړو په بشپړ ډول ځپلې ده. دا سیمه د بل بحران او جګړې زغم نه لري. درنو ګډونوالو، په داسې حال کې چې نړۍ له یو قطبي حالت څخه د نوي نظم په مسیر د انتقال په مرحله کې ده، ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب خپل عکس العمل وړاندې کوي چې په نتیجه کې سیمه ییز هویتونه ځانګړی اهمیت پیدا کوي. دا چې دا مرحله خپلې پیژندل شوې ننګونې لري، له فرصتونو یې هم سترګې نشي پټېدلی. موږ د اسلامي نړۍ په توګه په روان حالت کې د دې فرصت لرو چې په خپلو اسلامي مشترکاتو سره راټول شو. اسلامي نړۍ له نوو راټوکېدونکو ننګونو سره مخ ده چې زموږ د پرمختګ او بیا رغونې مسیر یې له لویو مشکلاتو سره مخ کړی دی. دغه ننګونې له سیاسي او اقتصادي مسایلو نیولې تر هویتي مشکلاتو پورې رسیږي چې له امله زموږ ځوان نسل د ناامیدۍ له بدمرغه روان سره مخ دی. دا وخت دی چې اسلامي نړۍ باید د شته ننګونو له امله د وروسته پاتېوالي په اسبابو ژور فکر وکړي، تر څو وکولای شو راتلونکي نسل لپاره د داسې ګډ هویت تعریف وړاندې کړو چې د بهرنیو پدیدو پر ځای پر خپل اسلامي تاریخ او تمدن افتخار وکړي. درنو حاضرینو، زموږ نننی مجلس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په عمومي ډول په ټول فلسطین او په خصوصي ډول په غزه کې د اسرائیلي اشغالګر رژیم لخوا وحشانه مظالم او د فلسطیني ولس د نسل وژنې لړۍ په شدت سره دوام لري. دا وضعیت د نړیوال نظم، انساني ارزښتونو او حقوقي میکانیزمونو تاریخي ازموینه ده چې له بده مرغه تر ډیره پکې پاتې راغلی دی. خو د دې ترڅنګ دا روان نامشروع اشغال د ټول اسلامي نړۍ بلکې ټول نړۍ د امنیت لپاره جدي خطر دی چې باید هیڅکله بابیزه ونه ګڼل شي. زه د اسلامي همکاریو سازمان پر غړو هیوادونو غږ کوم چې د فلسطین او ایران پر خلاف د اسرائیلي رژیم د مظالمو مخه ونیسي، کنه د دې حالت دوام د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت ته مستقیم ګواښ او ویجاړونکي عواقب لرلی شي. اسرائیلي اشغالګر رژیم د ټولو نړیوالو قوانینو او بشري اصولو خلاف د یو مظلوم ملت د نسل ختمونې او د زرګونو کلونو تاریخ د پاکولو بېرحمه جګړه روانه کړې. د دې وضعیت دوام نه یوازې د فلسطیني ولس د محو کولو په بڼه یو ستره انساني غمیزه ده، بلکې په 21مه پیړۍ کې نړیوالې سولې او ثبات لپاره هم یو جدي ګواښ دی. د دغه ګواښ پر وړاندې عاجل عملي ګامونه اخیستل د ټول انساني ضمیر غیر قابل تاخیر مکلفیت دی. ښاغلو او اغلو، د اسلامي نړۍ سیاسي، اقتصادي او تمدني واقعیتونه موږ ته دا فرصت راکوي چې د بین المللي نظم په نوي جوړښت کې نه یوازې د یو ناظر بلکې د یو اغیزمن او تعریف کوونکي لوري په توګه د اسلامي اصولو مطابق ژوند وکړو. دا غونډه باید یوازې د ننګونو د ثبت ځای نه بلکې د عملی اقداماتو
ګډو دریځونو او ابتکاري حل لارو د تعریف پیلامه وګرځي.